الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو موږ چې نن دې ځای کومه یو ځایواله کړه ده د لکي مروت چې ملک وقار اجري چې د یو مقصد ده چې لکه څرنګه موږ لکي مروت ډیره پسمانده ضلع ده د ټول کې پکې چې لهذا موږ کوم سوشل میډیا لکه ډیر زیات کسان اکټیویسټ سته دي هغه چې ډېر پیجونه دي چې نیوز پیجونه دي نو موږ یو دا سوچ وکړه تېر کال ملک وقار سره همدرد صاحب سره نور داسې ملګري چې مثال دا کوم پیجونه دي دا چې یو مقصد پر استعمال سي نو موږ یو سوشل میډیا کمیونټي یو تنظیم جوړ کړلی چې ملک وقار صاحب بلا مقابله لکه زه صدر جوړ کړم همدرد صاحب جنرال سیکرټري جوړ کړلی موږ دا سرپرست اعلی جوړ کړلی چې مثال موږ باندې به تعالی سي هغه کال یو نیم ووتلی اوس لکه کوم څرنګه لکي مروت چې امن او امان مسایل دي نو سوشل میډیا چونکې ډیر زیات اهم کردار ادا کوي د معاشرې چې نو موږ دې شاید ضروري وګڼلی چې کوم دا عهدې دي چې دا کومې نوې هغه کې هر چاته یو خپله ذمهواري ورکړو هغه که مثال موږ پولیس سره هغه که موږ سیاستدانانو سره هغه که موږ محکمو سره هغه که موږ خلکو سره عوامو سره چې مسایل دي چې هر سړي ته خپله ذمهواري ورکړل سوي او لکه هر سړی خپل هغه کوي ما سره په کینسنګ باندې ملک وقار صاحب ناسته چې موږ سرپرستي اعلی ده د چونکې اوس بیا موږ لکه بلا مقابله دته ټول واک ورکړی ده ده په خپل هغه باندې سرپرستي چې د خپلې عهدې تقسیم کړی ملک صاحب د عوامو ته د سوشل میډیا کمیونټي کوم تاسو عهدې خلکو ته ورکړې دا بیا خپل هغه باندې اناونس کوو بسم الله الرحمن الرحیم زه تاسو ډیره شکریه ادا کوم چې تاسو مانه مشرانې خو مشري مو ماته راکړه دا کابینه جوړه سله سرپرستیاله الیاس صدر میر احمد مروت جنرال سیکرټري همدرد صاحب فینانس سیکرټري شکور جان انفارمیشن سیکرټري پرویز ایوب سینئر نائب صدر فرمان نائب صدر خیر الله جوائنٹ سیکرټري جاوید خان جاوید دا کابینه جوړه سله انشاءالله چې چوک پاته وي موږ هغو ته دا پیغام ده چې تاسو راسو په اتفاق سو ګوشي ګوشي شور او چوک چیرته شوري چوک چیرته یو چې اتفاق راسي نو هغه شی کامیاب وي نو نن سوشل میډیا ډېر غټ کردار ده هرې معاملې چې کم نوماني که د موږ غوندې چارې د غریبانو خدمت وي که بله داسې مسله وي نو سوشل میډیا یې اجاګر کوي او هغه مسلې هایلایټ کوي او چلیږي او حل کېږي ورسره کني بله ورځ دا جرګه مشرانو ولري نو دا ټول سوشل میډیا پر چیګه سره نو مشرانو کمیټۍ جوړه کړه نو دغه شی چې چوک پاتې دي هغو ټولو ته موږ دا خواست کړو ریکویسټ کړو چې راسو او موږ سره د یونین چې ګډ سو نو دا به بیا تاسو کامیاب وي موږ کامیاب وي به یې ټولې مروتې ضلعې خوشقسمتي به وي چې موږ په یو موټي سو او په اتفاق سو ډېره مننه ملک صاحب او ملک صاحب ډېر زیات موږ شکرګزار یو چې تاسو بیا موږ ته د صدارت عهده راکړه او دا صرف عهدې نه دا ډېرې غټې ذمهواريګانې چې په اوږو باندې پرېوځي نو انشاءالله ما سره چې کومه کابینه ده او دا کوم عوامو لپاره مخکې د کوم ما پیجو ول دي د عوامو لپاره ښېګړې لپاره ښه تقاضا وکړه دا ښه خدمتونه یې کړي دي او هر ځای ته لکه رسېدلي دي ما سره ښه چنګ باندې جنرال سیکرټري رفیع الله همدرد صاحب چې تاجوړ غږ وال هډمن ده ناسته او تاسو سره یو څو خبرې کول غواړي اول خو زه د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم چې په دې تنګ وخت کې دا ټول راغلل او دلته حاضري ولګوله او کیسه یې واخیستله او بیا چې کومو چاته عهدې میلاو سوې دغو ټولو ته زه مبارکباد ورکوم دا یقینا د مبارکباد مستحق دی خاص کار د سوشل میډیا دغه کردار ده چې اوس دې روزي میاشتې چې ملک وقار صاحب چې کوم دا لګیا ده د سوشل میډیا په ترو باندې لګیا ده خلکو ته ریکویسټونه کوي نو دې غریبانو خلکو ته 2 کروڑ روپۍ دې رمضان چې تقسیم سوې د ملک وقار په لاس باندې دا د سوشل میډیا برکت و چې مطلب دا د خلکو ملک وقار او د خلکو اواز چې کوم ده دا ملک وقار صاحب سوشل میډیا په ذریعې باندې خلکو ته ورساوه نو دغه شی چې د چا څه مسایل یې الله تعالی دې تاسې موږ ته توفیق راکړي چې هغه خلکو ته ورسو د خلکو چې څه مسایل دي هغه موږ حکومت ته ورسو نو زه یې ورته بیا د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې الله تعالی موږ ته توفیق راکړي ډېره مننه همدرد صاحب ما سره ښه چنګ په ناسته اوس چې موجوده سرپرستي اعلی جوړ سله
الیاس خان زنګي خیل چې ډیر زیات اکټیو کس ته په موقع باندې د کونسلر هم ده. الیاس خان تاسو د عوام ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ تاسو ته عہده میلاو سه، تاسو به څه کوئ د سوشل میډیا دور د عوام په اړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول د خپل ټیم ډیره شکریا ده کوم چې دوی ما باندې دوره بروسه وکړه او ما ته دې قابل وګڼل. د اول دوی ډیر شکریا ده کوم او غټه په دې عوام لپاره دا غټه خوشخبری ده. موږ هم کوشش کوله اوس چې کوم دا موږ سوشل میډیا چې کمیونټي کومه جوړه سره دا د صرف او صرف غلا واړه سوشل میډیا او چې چور دي د کمیونټي چې بھرپور په طریقې باندې شرکت وکړي ان شاء الله موږ به د دوه ممبرشپ او ځای کوونه موږ دوه چې دا اتفاق محبت مو داسې قائم ودامي. ډیره مننه. ګرانو کتونکو، تاسو موږ کومه کابینه دا ټولې خبرې موارد تاسو عوام ته زه یو دا ریکوست کوم لکه کوم سوشل میډیا وال خلک دي هغو نه چې نوکري شته نه چې داسې فیسبوک دو ته چې پیسې ورکوي، خو دا یو مهرباني کو چې دو کوم پروګرام کوي عوام د فایدې پاره فلاح پاره غریبان خپلو پیسو باندې هغې ته لاړ شي، که موټرسایکل یا که موټر خرچه کوي ټایم ضایع کوي چې جي تاسو ته یو پروګرام لکه نشر کوي. نو کوشش کوو چې ښه پروګرام یې شیر کولو کوشش یې کوو. دې نه علاوه لکه کمنټس لږ کې ښه لیکو. دو کوم حوصله افزایي صرف او صرف د پیجول کمنټس باندې چې لکه چې کمنټس مزداري نو دو لکه هغه کولی شي. ما سره دې سایډ ته سبز علي نوید صاحب ناسته دا د موږ کوم الکترونیک میډیا ده پرنټ میډیا ده دې چې اهم کردار ادا کوي او موږ لکه غواړو چې دا د خپل چې الفاظ موږ خپاره ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. یو خو زه د ټولې د منتخب کابینې ته مبارکباد ورکوم او دا جزدي دغو یو ځای کولو کوشش وکړي. ورسره چونکې دا د سوشل میډیا دور ده او سوشل میډیا یو غټ طاقت ده، نو زه دا امید لرم د مروتو علاقه ډیره پسمانده ده، ډیر مسایلو شکار ده، نو دې باندې چې دو عامې خبرې مرګ والے جګړو والے چلای د نیوز یوه حصه ده، خو زه امید دا لرم چې د علاقې مسایل او د پسماندګي لرې کولو لپاره به دو سپیشل کوشش کوي او دا خپل علاقې چې به خپل مثبت کردار ادا کوي. زه یې بیا دوی ته مبارکي ورکوم. ډیره مننه. تاسو د موږ کابینې خبرې واورېدلې. امید ده انشاءالله تاسو به موږ پروګرامو سره چې عوام سپورټ وي نو موږ پروګرامونه به موږ کمیونټي به داسې مضبوط وي. چې موږ کمیونټي مضبوط وي نو لکه مروت کوم پښتانه دي کوم KPK ده چېرته موږ چا لپاره کار کوو انشاءالله اواز به اعلی پای خلکو ته رسېږي، هغو مسایل به الله پاک حل کوي. دې سره دا پریس کانفرنس ختمېږي. الله پامان.